بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 60 نمبر درس دی او په نن درس کې به ان شاء الله مونږ فعل تعجب وایو. ان شاء الله فعل تعجب، فعل التعجب. فعل تعجب ثلاثي مجرد صحیح اسباب فعل يفعلون. د تعجب والا، د حیرانتیا والا انسان چې حیران شي او کم الفاظ د ژبې نه وباسي هغې ته فعل تعجب وایي. نو د واحد مذکر فعل تعجب چې دی هغه ما اضربه، ما اضربه، ما اضربه هو، هغه یو سړی څومره ښه وهلو کړه، هغه یو سړي څومره ښه وهلو کړه. ما اضربه هغه یو سړي څومره ښه وهلو کړه. بیا د تصنیع دپاره راځي ما اضربهما، هغه دواړو سړو څومره ښه وهلو کړه. ما اضربهم هغه ټولو سړو څومره ښه وهلو کړه. ما اضربها هغه یوې ښځې څومره ښه وهلو کړه. ما اضربهما هغې دواړو ښځو څومره ښه وهلو کړه. ما اضربهن هغې ټولو ښځو څومره ښه وهلو کړه. ما اضربک تا څومره ښه وهلو کړه. ما اضربکما تاسو دواړو څومره ښه وهلو کړه. ما اضربکم تاسو څومره ښه وهلو کړه، تاسو ټولو سړو څومره ښه وهلو کړه. ما اضربکی تا یوې ښځې څومره ښه وهلو کړه. ما اضربکما تاسو دواړو څومره ښه وهلو کړه. ما اضربکن تاسو ټولو څومره ښه وهلو کړه. ما اضربنا ما څومره ښه وهلو کړه. ما اضربنا ما اضربنا مونږه څومره ښه وهلو کړه. ما اضربني ما څومره ښه وهلو کړه او ما اضربنا مونږه څومره ښه وهلو کړه. نو دا د فعل تعجب د مذکر اول دا صیغه ورله استعمالیږي ما اضربه، او دا صیغه هم د واحد مذکر غایب فعل تعجب استعمالیږي اضرب به، اضرب به او دواړو معنی یو شانتې ده. ما اضربه عموم استعمالیږي د تعجب دپاره او معنی هماغه یوه ده، هغه یو سړي څومره ښه وهلو کړه. او اضرب به هم استعمالیږي، هغه یو سړي څومره ښه وهلو کړه. اضرب به هغه یو سړي څومره ښه وهلو کړه. اضرب بهما دواړو څومره ښه وهلو کړه. اضرب بهم ټولو څومره ښه وهلو کړه. نو دا ها هما هم، ها هما هن، کا کوما کوم، کی کوما کن، یا نه، دا ټول ضمایر اضرب د با سره دا ټول ضمایر لګوه. به، بهما، بهم، بها، بهما، بهن، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکن، بی، بنا. نو دا ټول د اضرب سره چې کوم به ده نو دغه ورسره ملاوه او معنا د ټولو یو شانتې ده. او دا ضربه هم استعمالیږي. که څوک ما اضربه استعمالی، که څوک اضرب به استعمالی او که څوک ضربه استعمالی، د دریو واڼو یو شان معنا ده. د ضربه معنا ده هغه یو سړي څومره ښه وهلو کړه. د اضرب به معنا هم همدقه ده، هغه یو سړي څومره ښه وهلو کړه. د ما اضربه معنا هم ده، هغه یو سړي څومره ښه وهلو کړه. اوس دا ضربه هغه یو سړي څومره ښه وهلو کړه. ضربه هغې دواړو سړو څومره ښه وهلو کړه. ضربو هغې ټولو سړو څومره ښه وهلو کړه. ضربت هغې یوې ښځې څومره ښه وهلو کړه. نو د دې 14 واړه صیغې جوړولی شئ. نو دا موږ سره د فعل تعجب د ارشاد الصرف اخیری په ګردانونو کې اخیری سبق و. دې نه پس به انشاءالله بیا بله مقدمه شروع کېږي، هغې کې به د ضمایر و بحث کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.